بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د علم النحو 128 نمبر درس دی. ان شاء الله په نن درس کې به مونږه د اسماء متمکنه او د اعراب قسمونه چې شروع کړیو په هغې کې به 3 نمبر قسم د اعراب ووایو او 5 نمبر دغه به وایو اسم به وایو. 3 نمبر د اعراب قسم دی. اول نمبر مونږ ووی مفرد منصرف صحیح د هغې اعراب هم ووی. بیا د 2 نمبر اسم د مفرد منصرف جانی مجرا صحیح یعنی قائم مقام صحیح د هغې اعراب هم ووی. د هغې نه پس هم 3 نمبر ووی جمع مکسر د هغې اعراب هم ووی چې د هغې اعراب دریو واړو اعراب یو شانتي وي. د مفرد منصرف صحیح، مفرد جاری مجرا صحیح او د جمع مکسر منصرف صحیح. د جمع مکسر منصرف د دې اعراب یو شانتي وي. حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی کې فتحه، حالت جری کې کسره. او دویم نمبر اعراب او څلورم نمبر اسم جمع مؤنث سالم د هغې اعراب هم وي چې حالت رفعی کې ضمه وي، حالت نسبی او جری دواړو کې کسره وي. نن به 5 نمبر وایو. 3 نمبر اعراب دی او 5 نمبر اسم دی. دا 16 اسمونه دي، 16 قسمه اسمونه دي او د هغې اعراب په 9 قسمونو کې دی. نو 5 نمبر د غیر منصرف اعراب با د غیر منصرف اعراب. غیر منصرف مونږ ویلي منصرف او غیر منصرف. په منصرف باندې تنوین هم وي او تنوین هم راتلی شي، حالت جری کې په کسره هم راځي. ٹھیک شو. او په غیر منصرف باندې نه په تنوین راځي نه په حالت جری کې کسره راځي بلکې فتحه به پې راځي. نو د غیر منصرف اعراب با په حالت رفعی کې ضمې سره وي او په حالت نسبی او جری دواړو حالاتو کې فتحې سره وي. د غیر منصرف اعراب با غیر منصرف چې څومره اسما دي. غیر منصرف څه ته وایي چې یو اسم وي په هغه کې د اسباب منعصرف 9 دي. د هغې 9 اسبابونه پکې 2 سببونه وي یا یو سبب چې د 2 قائم مقام وي، د 2 سببونو برابر وي. نو هغه مونږ ویلی دي هغې ته غیر منصرف وای. نو د غیر منصرف هغه 9 قسمونه مونږ ویلی دي. اول نمبر عدل، وصف، تانیث، عجمه او بیا ورپسې ویلیو معرفه او ورسه الف نون زائدتان، وزن فعل. دا مونږ 9 قسمونه ویلی دي. دغه 9 قسمونو کې چې دغه 9 سببونه دي. دغه 9 سببونو نه چې 2 سببونه په یو اسم کې وي نو هغه اسم به غیر منصرف وي. په هغه به تنوین نه راځي او په هغه باندې به کسره نه راځي، حالت جری کې به په کسره نه راځي. نو د غیر منصرف اعراب په حالت رفعی کې ضمې سره وي او حالت نسبی او جری دواړو کې فتحې سره وي. د دې نه مخکې 4 نمبر و چې حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری دواړو کې کسره او حالت نسبی او جری دواړو کې هغه کسره وه. دلته په حالت نسبی او جری دواړو کې فتحه وي. صحیح ده جی. په 4 نمبر جمع مؤنث سالم کې حالت رفعی کې ضمه وي، نسبی او جری دواړو کې کسره وي. غیر منصرف په حالت رفعی کې خو ضمه وي او حالت نسبی او جری دواړو کې فتحه وي. ٹھیک شو جی. نو لکه ګوره جی جاء عمرو، دا عمرو حالت رفعی دی. وګوره دلته کې ضمې سره دی. ٹھیک شو. او رأیتو دا جاء فعل دی، دا جاء فعل دی. ٹھیک شو جی. او دا عمرو دا ورله فاعل دی او فاعل همیشه حالت رفعی کې وي. ٹھیک شو. دا رأیتو فعل فاعل دی، دا فعل دی او دا تو ضمیر فاعل دا تو ضمیر پکې فاعل دی او دا عمره مفعول دی او مفعول همیشه حالت نسبی کې وي. نو ګورئ عمرو جاء عمرو رأیت عمره. عمرو باندې تنوین ولې نه راځي؟ دا غیر منصرف دی. 2 سببونه دي پکې، یو عدل دی او دویم علم دی. عدل او علم. لکه علم اسم ته وایي، نوم ته وایي، د چا نوم دی. نو ګوره عمر نوم دی. او عدل څه ته وایي چې د بل اسم نه جوړ شوی وي، د بل نه معدول وي. ٹھیک شو. نو دا عمر دا چې دی د عامرون نه جوړ کړی شوی دی نو ځکه دته عدل وایي. او نو دې کې ګورئ دې اسم کې د عمر کې 2 سببونه دي. یو پکې علم دی، علم اسم دی د چا نوم دی. او دویم دا عدل دی چې د خپل اصلي صیغې نه بلې صیغې ته راوړېدلی شوی دی، خپل اصلي شکل نه دې شکل ته راوړېدلی شوی. او رأیتو فعل فاعل دی. عمره حالت نسبی کې عمره دا مفعول دی. بیا مررتو فعل فاعل دی بعمره. دلته وګورئ با جاره چې دی دا با جاره دا اسم له کسره ورکوي، لیکن دلته عمره له کسره نه ده ورکړې ځکه دا غیر منصرف ته په غیر منصرف باندې کسره نه راځي. نو دا اصل کې لفظي منصوب دی او محلن
لفظا منصوب دې ته وایي لفظا منصوب محلا مجرور. دا محلا مجرور دی، یعنی د با جاره نه پس یو اسم مجرور وي خو دلته په ده باندې فتحه ده ځکه دا غیر منصرف دی، دا کسره نه قبلوي. ٹھیک شوه؟ نو دا په حالت جری کې فتحه په ده باندې وي او نور دا مجرور وي. ٹھیک شوه جي؟ نو دا غیر منصرف په حالت رفعی کې ضمې سره، حالت نسبی کې هم فتحې سره وي، حالت جری کې هم فتحې سره وي. ٹھیک شو جی؟ نو ګورئ دا دوه حالتو کې وګورئ، دا دواړو حالتو کې فتحې سره دی. دا وګورئ عمره او عمره. نو دا اول عمره دا مفعول دی، مفعول به همیشه منصوب وي، او دا دویم عمره چې دی دا مجرور دی د با حرف جر د وجې نه، لیکن غیر منصرف دی نو په ده باندې کسره نه راځي. اوس په دې تمرین کې حل کوو، دا چې کوم مونږ دلته کوم مثالونه لیکلي په دې کې به مونږ اوس پیژنو چې یاره دا غیر منصرف دی، دا دلته کې کم حالت کې دی، دلته په کم حالت کې دی. نو ګورئ جي رمضان شهر دا مضاف دی، رمضان دا وګورئ رمضان دا مضاف الیه دی، په مضاف الیه باندې دا مضاف الیه دی او مضاف الیه باندې کسره وي خو دلته په ده باندې فتحه ده ځکه مونږ اوس وي چې غیر منصرف چې دی هغه په حالت فتحي، حالت نسبی او حالت جری دواړو حالتو کې فتحې سره وي. نو ګورئ دا په حالت اصل کې محلا دا مجرور دی خو لفظا دا وګورئ مفتوح دی. ٹھیک شو؟ منصوب دی، وګورئ نصب دی پې. نو دا زیر نه قبلی ځکه غیر منصرف دی، کم کم سببونه دي پکې. نو وګورئ رمضان دا د الف نون زائدتان دی. ٹھیک شو؟ نو دا الف نون زائدتان چې په کم اسم کې وي نو هغه دغه وي جي دا د میاشتې نوم دی، رمضان میاشته، نو یو علم دی او دویم پکې الف نون زائدتان. نو دا غیر منصرف دی، نو غیر منصرف په حالت جری کې هم فتحې سره وي ځکه دې نه مخکې دا شهر چې دی دا مضاف دی، مضاف او مضاف الیه چې دی دا رمضان مضاف الیه دی. مضاف الیه همیشه مجرور وي، زیر وي پې، کسره وي پې، لیکن دلته په رمضان باندې کسره ولې نشته؟ دا غیر منصرف دی. د غیر منصرف اعراب حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری دواړو کې فتحې سره وي. ښه ورده ما مدینه دا ما بیا مضاف دی او دا مدینه دا مضاف الیه دی او په دې مضاف الیه باندې وګوره په ده باندې هم فتحه ده، حالانکه مضاف الیه همیشه مجرور وي. مضاف نه پس چې کوم مضاف الیه وي همیشه مجرور وي. دلته ولې دا مجرور نه دی؟ ځکه دا غیر منصرف دی. په غیر منصرف باندې حالت رفعی کې ضمه وي، حالت نسبی او جری دواړو کې کسره وي. نو دا حالت جری کې دی، مضاف الیه همیشه حالت جری کې وي، لیکن دلته په ده باندې دغه نه راځي، په حالت جری کې په ده باندې کسره نه راځي. ولې؟ دا غیر منصرف دی. ٹھیک شو جی؟ نو ښه جي جاء اخوتو دا اخوتو مضاف دی، اخوتو مضاف دی او دا یوسف دا مضاف الیه دی، مضاف الیه دی. په ده باندې ګوره حالت جری دلته دا حالت جری کې کسره دلته پکار وه خو ده باندې ځکه نه راځي. دا یوسف چې دی دا غیر منصرف دی، غیر منصرف دا یو علم دی او یو عجم دی، عجمه ده، دې کې یو عجمه ده، یو سبب پکې عجمه دی، یو سبب پکې علم دی، اسم دی. ٹھیک شو؟ نو دوه سببونه دي پکې، د دې وجې نه دا غیر منصرف دی، په غیر منصرف باندې کسره نه راځي. حالت نسبی کې هم فتحه وي او حالت جری کې هم پې فتحه وي. نو دا حالت جری دی، لفظ محلا جری دی او لفظا منصوب دی. اغرقنا آل فرعون آل، دا آل مضاف دی او دا فرعون مضاف الیه دی او دا مضاف الیه باندې کسره ځکه نه راځي چې دلته په فرعون مضاف الیه باندې فتحه ځکه نه راځي، دا کسره ځکه نه راځي، دا غیر منصرف دی. غیر منصرف باندې د دې غیر منصرف اعراب هم وي چې حالت رفعی کې ضمه، حالت نسبی او جری دواړو کې فتحه وي. قالت امرأة عمران، نو قالت فعل دی او امرأة مضاف دی او دا عمران مضاف الیه دی، مضاف الیه. یو علم دی، یو الف نون زائدتان، دوه سببونه دي پکې، علم او الف نون زائدتان. دا الف او دا پکې نون، دا دوه پکې زائدتان دي، یعنی زائد دي، د حروف فاعل لام برابر نه دي، هغې مقابله کې نه دي. ٹھیک شو؟ نو دا اخوة مضاف
او د عمرانه مضاف الیه نو د باندې کسره پکار وه خو چونکې دا غیر منصرف دی نو غیر منصرف باندې کسره نه راځي حالت نسبی او حالت جری دواړو حالاتو کې په د باندې فتحه وي نو دا حالت جری دی ٹھیک شو خو په د باندې کسره نشي راتلی اسمه احمد اسم مضاف او ها ضمیر مضاف الیه نو دا مضاف الیه دا مبتدا شو مبتدا ٹھیک شو او دا احمد ورله خبر دی دا حالت رفعی کې دی ٹھیک شو نو په د تنوین هم ناراضي او حالت جری کې په کسره هم ناراضي دا دوه خبرې په د باندې ناراضي نو دا غیر منصرف دی په د کې دوه سببونه دي دا غیر منصرف دی یو پکې علم دی چې چا نوم دی او دویم وزن فعل دی د افعلو یا د اسمعو دغه دی جی په وزن دی نو دې ته وزن فعل وایي قال عیسی ابن مریم قال فعل دی دا عیسی ورله فاعل دی عیسی فاعل دی دا ابن مضاف دی او دا مریم مضاف الیه دی مضاف الیه نو مضاف الیه خو کسره پکار و په مریمی پکارو نو ګورئ دا غیر منصرف دی نو په غیر منصرف حالت رفعی کې ضموي حالت نسبی او جری دواړو حالتو کې د باندې فتحه وي نو دا وګورئ دا حالت جری دی او فتحی سره دی ځکه دا غیر منصرف دی دوه سببونه دي پکې یو پکې عالم دی یو پکې تانیث دی نو دا تانیث یعنی مؤنث دا مریم د مؤنث نوم وي د ښځو نوم وي ټیک شو نو دا او یو نوم دی یو خو نوم دی نوم ته عالم وای او یو تانیث دی چې د ښځو نوم دی ٹھیک شو نو دغه دوه سببونه دي پکې د دې د وجې نه دا غیر منصرف دی په غیر منصرف باندې کسره نه راځي یا اهل یثرب اهل مضاف او یثرب مضاف الیه نو دا یثرب چې دی دا ولې د غیر منصرف دی نو په ده باندې ځکه کسره نه راځي دا اهل مضاف دی او دا یثرب مضاف الیه دی خو په مضاف الیه باندې خو کسره پکار ده دلته په ده باندې فتحه ده نو دا لفظا منصوب دی او محلا دا مجرور دی ٹھیک شو دا یثرب دا یثرب ځکه دغه راځي په ده باندې کسره نه راځي په دې آخري حرف باندې ځکه چې دا غیر منصرف دی اذهب الى فرعون الى حرف جر دی ٹھیک شو او دا فرعون مجرور دی لیکن په ده باندې کسره ولې نه راځي غیر منصرف دی د دې وجې نه پې نه راځي فی مواطن کثیرة دا فی حرف جر دی او دا یو اسم لا کسره ورکوي نو مواطن لا خود کسره نه ده ورکړې نو دا غیر منصرف دی دې ته جمع منتهى الجموع وایي جمع منتهى الجموع نو دا جمع منتهى الجموع دا د دوو سببونو برابر وي دې کې د دویم سبب لټولو ضرورت نشته نو دې کې دوه سببونه دي دا مواطن دا جمع منتهى الجموع ده او د باندې د غیر منصرف دی په د باندې حالت جری کې عموما فتحه راځي حالت نسبی او حالت جری دواړو حالتو کې په د باندې فتحوي او حالت رفعی کې په ضموي زینا السماء الدنيا بمصابيح دا با جاره دا با حرف جر دی او مصابيح دا جمع منتهى الجموع ده نو په د باندې دا مجرور دی او په مجرور خو کسره راځي په د باندې فتحه ده دا په ځکه فتحه راغلی چې دا غیر منصرف دی او په غیر منصرف باندې کسره نشي راتلی ٹھیک شو جی نو ګورئ دا نن موږ پنځم نمبر قسم د اسماء متمکنه او د اعراب قسم وویلو په دې کې غیر منصرف اعراب هم وي چې د غیر منصرف اعراب په حالت رفعي کې ضمې سره وي حالت نسبي او جري دواړو کې فتحې سره وي نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام